په غسل کې اول وار اودس کول دا سنت طریقه ده د غسل څخه مع بعد اودس بیا نشته که سړی راولاړ شو ډایرکټ و اوبو ته تالاب ته ورشه وسوله یا اوبو ته شاور ته ودرېدی یا مطلب یو نهر دی پکې ولمبېدی اوس خو د اودس نه دی کړی اودس خو نه وکړي نو اوس خبره دا د پخلو په پزو اوبه وګرځوه ټول بدن ستا نوم شو ستا غسل وسو د غسل څخه ما بعد بیا اودس نه کوي هغه جایز نه دی ولې نه دی جایزه هغه په دې نه دی جایز ستا اودس ډایرکټ په غسل کې وسلو نو اوس خو ته اوبه ګاره اوس ته وبځای کې هغه سنت طریقه چې دا هغه د غسل څخه مخکې کول ولو د غسل مخکې تا نه وکي نو لہذا په اخر کې هم لتا غواړي نه په دې مسله ستې سر خلاص الله دې په دې مسله ستې سر خلاصوي په دې کې کنر دی کزمشتي خوند زنان دي د هغه د لپاره مطلب دواړه سره برابر دي دا د غسل طریقه ده دا د غسل حساب دی دا د غسل مسله ده اوس یو بل خبره درته کوم خبره دا ده یو سړی راولاړ غسل وکړي د غسل څخه ما بعد ود ترپیات چې او ما خو په خلو باندې ګرځولي ما خو په پزه باندې باندې ګرځولي و څه کول پکار دي تر ولاړ شو غسل دی وکړي د سحر منځ دی وکړي د سحر جمعه دی وکړي د جمعه بعد ترپیات چې او وای ازما په غسل کې چې دا کله پزه پاته سوي د وب منې دی په ګرځولي خله پاته سوي دا عائشه بنت عجرت د سمون را نقل سوي دي فرمایي چې عبد الله ابن عباس له یو سړی رالی ورته ویل ما دا چې غسل وکړي غسل چې وکړي بیا مال منځ وکړي د لمانځه څخه ما بعد ما طرفیات چې مخ په پزو بنوي ګرځولې يم په خلو بنوي ګرځولې نو زما د پاره څه کول پکار ورسم ټول مطلب غسل را وګرځوم آیا که صرف په خلو په پزه باندې وبو ګرځوم هغه ولنه ورسه غسل را ګرځوم خالی په خلو وبو ګرځوم که په پازو باندې ګرځول په پازو به وګرځوا هغه لمنځ بیرته واپس را وګرځوا ټول غسل را ګرځوانګ چې دا هغه نه غواړي مثلا ستې سر خلاصون ټول غسل را ګرځوانګ نه غواړي خو بس صرف خبره دا ده چې کوم غسل ته کې په هغه کې سنت طریقه چشته او داغه څخه ما بعد بیا په خلو په پازو به ګرځول ضروری دي بیا یو بل مسله درته وایم خبره دا ده حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې پیغمبر علی السلام و فرمایل من ترک موضع شعره من جنابه لم يصبها الماء فعل بها كذا وكذا من النار وای چې کله تاسو غسل کوئ که په غسل کې یو بیشته قدر هم وچ پاته سو نو بیا به چی شي بیا ستا غسل صحیح کیږي نه او ستا دغه د بدن چې یو بیشته وچ پاته سوی دی د دې به سزا په جهنم کې ملاویږي د جهنم په اور به دغه ځای سوځل کیږي حضرت علی کرم الله وجهه په ټول عمر سر خري هغه سر نه پریښوي د ابو داود حدیث دی حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي فمن ثم عاديت راسي د دې وجه د سر دشمن سولم پیغمبر اسلام فرمای ک یو بیشته هم په بدن کې وچ پاته سو په غسل کې ستا غسل نه صحیح کیږي نو دی وای زه د هغه وخت سره د سر دشمن یم چې څه معلومه ده داسې نه چې زما یو بیشته وچ را سپاته سي نو ټول عمر حضرت علی کرم الله وجهه مبارک د سر بیشتان چې دی هغه خریل سر چې دی هغه به خری د تعبیرسه د پریشانی اوس بل خبره درته کوم پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک فرمایي چې دا کله تاسو غسل کوي پیغمبر اسلام فرمایي وي تحت كل شعره جنابه دا غزما واستانو كانت د دې نوکانو لاندې لا هم چشتا یعنی مطلب ما درته ویلي د الله رسول فرمایي جنابت چې دی اغستا یعنی زما وستا غسل کې دغه د نوکانو د نن ځای نه دی دا لا ضرورت لري دلته هغه نه غسل چې دی هغه پروتي لہذا ته چې کله غسل کوي ته به د خپل نوکان پر نو دی دا باز خلک د مستریان دي چې دا غو نوکان مطلب ډیر خیره کړي دي د نن الته بیا او بل نو ورسیږي لہذا دی به د نن او بو ورسي ولی د الله رسول فرمایي دا ستان نه غسل چې کم دی زه داسې مناسبه توري وایم نو چې اوس خالد تیغه تناسو بیا خو ما ارڅ توري درته ویلی سو زه د خپل بچانو د خپل خوند خیال ساتم یعنی زما استاد دا نه غسل په دې نوکانو کې د نن هم پاته دی نو چې غسل کو ما تابه د نن نوکانو ته هم وبو ورسو باز زنان داسې دي چې هغه وړه واغږي بیا هغه وړه د نن پاته سوي یا مستریان را واخله هغه د سیمټو کار کوي یا د خټو کار کوي یا د خاورو کار کوي د نن هغه خاور پاته سوي ده اوس که چیر دی
اودس کوي نو که اوبه دننه نه ورلې د اودس نه صحیح کېږي. بیا که ده غسل کوئ که دننه دغه اوبه ونه رلې هلته اخر یا هغه سیمټ راواخله یا خاوره راواخله یا خټه راواخله بیا هغه غسل چې دی هغه صحیح کېږي نه. نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي عن ابي درداء قال تحت كل شعرة جنابه، تر هر بیشته لاندې چیش پروت دی نه غسل چې دی هغه پروت دی. نو لهذا چې ته کله دا سر پرنجې دا هر بیشته به جلا جلا پرنجې بیا به دا ستا د بیشته لاندې چې نه غسل و هغه به نون سي هغه به بیا غسل چې دی هغه پکې راسي.